د نن دور د شاعرانو متعلق څه خیال دی؟ په دغه واله باندې ما یو نظم لیکلی دی چینوالی دی نن تاسو فیصله وکړئ. د شاعرانو باره کې دی؟ او د شاعرانو باره کې دی. نظم عنوان دی نن تاسو فیصله وکړئ. ډیرو مودو نه یو سړي پسې خبرې کیږي، دلته وارث د پاک نبی پسې خبرې کیږي، دلته صفت د میکدې او میخانې شروع دی، په یو محفل کې خدای فخر په نشې شروع دی. څنګه په شعر کې مسلمانه شرابونه یادې، څنګه پښتوني چې د حورو اندامونه یادې، چې مشهور په ملا نشو جنتونه یادې، چې مشهور په ملا نشو جنتونه یادې. ځان له لقب د فلسفي او غني خان ورکوي، ګستاخه څنګه ځان له نوم د مسلمان ورکوي. شاعره داسې نه چې شعر په سترګو ړوند ولیکه، د ادب سوري لاندې شعر په لفظ دروند ولیکه، چې په کتاب کې د شعرونه څوک لیکلی نشي، چې خور او ورور په شریکه اورېدلی نشي. داسې لفظونه د ادب په رنګ کې رم مه رنګ کوه، د پښتو ژبه مې په خپله خوله کې مه زنګ کوه، چې خور او ورور په شریکه اورېدلی نشي، چې په کتاب کې د شعرونه څوک لیکلی نشي، چې خور او ورور په شریکه اورېدلی نشي. داسې لفظونه د ادب په رنګ کې مه رنګ کوه، د پښتو ژبه مې په خپله خوله کې مه زنګ کوه. د خدای دپاره د پښتو نه جامې مه وباسه، کور د پښتون نه د پښتو جنازې مه وباسه. ای اوس ستا د لاسه هر شاعر پسې کنځلې کېږي، سترګې د وچو په پښتو پسې خبرې کېږي. د استادانو نه ادب او فلسفه یاده که، د الف با نه شروع که سپاره یاده که. د استادانو نه ادب او فلسفه یاده که، د الف با نه شروع وکه سپاره یاده که. داسې شعر ولیکه چې خلک پکې ځان لټوي، د ژوند دپاره طریقې د خپل جانان لټوي. مخلوق کستوري چې لفظونه د اسمان لټوي، په مونږ چې کېږي د ګولو باران دی نه یادېږي، دغه یتیم او دا غریب انسان دی نه یادېږي. عشق رسول شه په شعرونو کې روضه یاده که، چې هیر دې نشي ورانه شوې مدرسه یاده که. سم مسلمان شو په صدق دا توبه وباسه، زړه نه د وروره د شهرت دغه نشه وباسه. زه دیان نه پوهېږم تاسو فیصله وکئ نن، دغه شعرونه په خپل کور کې اورېده وکئ نن، دغه شعرونه په خپل کور کې اورېده. ډېر ښه. فضل دیان لګیایي او زما په خیال باندې چې شپه سهار شي او سهار ماښام شي نو دغه شعرونه او دغه خوند دغه نه ختمېږي، خو انشاءالله بیا به راوړو، بیا به زموږ سره کینی او دغه مرکې دغه سلسله دغه شعر و شاعري دغه به جاري و ساري ساتو. ټایم به هم راکړې او زموږ تم هم دغه ده چې فضل دیانه ته زموږ د دیر د شعر و د ادب یو روښانه او زرینده ستوری انشاءالله پر روان ژوند کې به چې کومه دی نو کامیابي او زموږ دعاګانې به سمدستي سره وي انشاءالله. ډېره مننه ګرانو کتونکو. دا و فضل دیان چې هغه د کومه شعرونه و لږه شانتې شاعري زموږ سره وکړه او هغه ستاسو سره شریک کوو. انشاءالله کوشش به کوو چې په میاشت کې کم از کم یو پیره د دیان سره کینو او د ده دغه کومه پټه خزانه چې په زړه کې دا کومه شعرونه دي او د هغه واقعي هغه سبقاموز شعرونه دي چې دغه موږ راوباسو او دا به موږ د خپلو مینهوالو سره هم شیر کوو. یو ځل بیا ډېره زیاته مننه کوم چې دلته راغلې.